وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ دی آیات مبارکہ کے دولسم حکم ذکر کئی یا دولسم مسئلہ د پارہ د اصلاح د کور او غدا نکاح بعد الطلاق. نکاح بعد الطلاق پدې کې دیته اشاره ده او دا اجمال د دې خبره ده چې کله زنانه ته طلاق ورکړې شو دا غي عدت تیر شو پورا شو نو بیا هغه د نکاح نه مبندوي. زمانہ د جاہلیت کې عربو کې دستور داو چې هغه به کله ښځه طلاق کړه نو بیا به خاوندم داوی سابقہ چې دا به بل څوک په نکاح باندې ناخلی او ورثاو به هم هغه بندولا او هغې له به د نکاح اجازت نه ورکو او په هغه معاشره کې چې کم فسادو داغی اسبابو کی یو سبب داو مطلقہ د نکاح نه به بندولا داغی د وجنا جنگ به جوړې دو یو سړی وی زبې کوم
بل وی نه به کې دا زما خزه ده یا زما خزه وه، په دې به جنګونه جوړېدل او دارنګې چې به د نکاح نه پاتې کېدا نو به سبب د زنام ګرځېده. شریعت مطهره حکم راولېږه چې یو دی تعذیب الاخلاق، بل دی سیاست مدنیہ، او بل دی تدبیر المنزل. دا دری واړه تبا کیږي د دینا چې کله تاسو پابندي ولګوي په مطلقه باندې د نکاح. انفرادی شخصیات هغه تباہ و برباد شو، هغه مطلقه او د هغه مطلقي محب هغه لاړل په زنا کې مبتلا شو. نو تهذیب الاخلاق تبا شو. بل طرف تا تدبیر المنزل، نو داغي بنیاد وته په سبب د دې چې زوجات زوج ته حواله نشوا، یا په اعتبار د مکان سره زوج یا په اعتبار د ما یکون سره زوج. زوجه زوج ته حواله نشوا، خزه خاون ته حواله نشوا. نو تدبیر المنزل اغام تبا شو. او چې کله تهذیب الاخلاق او تدبیر المنزل لاړ غرق شو، دا غي بنیاد وته سیاست مدنیہ خو بناو په دې باندې سوسائٹی معاشره لاړه تباہ و برباد شو. چې یو مطلقه دا شانت ناسته ده او هغې کې بګړاو دی، بله ناسته ده نو د هغې د وجې نه 2 خاندانونه او 3 خاندانونه هغه جنګېږي. یو خاندان د زوج سابق، یو خاندان د زوج آئنده په اعتبار د ما یکون، او یو خاندان د زوجه. دا 3 خاندانان خطی دی. نو دا یو مطلقه نوا، دا سه بے شمار مطلقه وی. نو خاندانونه چې ونخلی نو شهریت بسنګ پاتې شي، امن د شهریت بسنګ پاتې شي، او سیاست مدنیه دا بسنګ محال شي بحال شي. داغین نظام او نظم و نسق آبد درہم برہم کیگی او نہ پاتی کیگی. لہذا تاسو مطلقی د نکاح نه مبند ہوئی. کم رواج زمانہ د جاہلیت کے نو آغا وسوم دین مامندو کی وګورا، باجوړ کی وګورا، په مامندو باجوړ تیرا او رگزی پریدی قبائل نور او ورسره بیا زنو د افغانستان بے شمار علاقے پاغی کی دا رسم اسم دے او لگ وقت مخ کی دلتام دا ظلمو چه خزب طلاق شوا
نو آبا چا کولا نا او که کولا بے نو اکثر سوال جواب بے ورلور کوئی دا زما خزر دا بتنکے او د دې په بنا باندې اکثر مشر بابی دا بچ کم ننو کشر لیور تا حواله شوا بابی بوا داغه د مور په ځای باندې ممن خوشته درکې کنه جوړیان خوشته دا سې کوي کنه کې کزا سوا مشر بابی دا به حواله کړه چاته کشر لیور تا نو کشر لیور به کله کله چې کم دی نو د 15 کالو مشر بابی به د 40 کالو یا به د 40 کالو د 50 خود ته به حواله کوله د دې وجه نه چې دا بل کر لاړه نشي دا زما شرم جوړ نشي دا هغه زمانه د جاهلیت رسم دی نوې نه دی اوس د دې ځای هغه د صوابی یاد نه رانیږي چې و هلته کې دا ظلم دی مونږ خو دا ظلم نه کوو تا بل ظلم شروع کنو جاہلیت کے تم پروت ہے اغام پروت تے ستاغ سملوتا ہوا تے پا کالجونو پا یونیورسٹو کی پا کوئی ایجوکیشن کی لغڑی سوگڑی گرزی نو آغا پا یو جہالت کے پروت ہے جتا پا بل جہالت کے پروت ہے دوارا جہالتی ہی اللہ وَإِذَا طلقتم النساء ہر کلا چتاسو طلاق ورکو بیبیان لرا فبلغنا اجلهن پس ورسیدے اغی خپل نیټه تا مخ کی بلوغ پمانا د قربو قربنا اجلهن دلتا داغی بلوغ نہ مراد انقضاء عدت تے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ رحمتاً واسعت ذکر کئی زاد المسیر کے کوئی یاد ساتھی چلیات دی ذائقیں دے امام شافعی قول رانکل کئی وی قال الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ دل اختلاف الکلامین علی افتراق البلوغین دل اختلاف الکلامین علی افتراق البلوغین اختلاف د کلامینو دلالت کیف افتراق د بلوغینو باندې آلتا د بلوغ آیات متقدمہ کے آلتا د بلوغ زان لمانا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ آلتا نزدے والے مراد نیٹے تا نکے تیرے دلتا د بلوغ نا مراد چے دینو آغا تیرے دل دی نو معنی دا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کل چتا سو طلاق ورکو زنانو لرا فَبَلَغْنَا ورسی دے آغای نیٹے خپلتا پورا کو آغای نیٹا خپلا و عدت خپل لرا فَلَا تَنْزُلُوهُنَّ عَلَى سَبِيلِ الاختصار واما علامہ ابن جوزی زاد المسیر کے خیستہ قوال را نکل کری دے و تفصیلی باسے کر دیں دارنگ علامہ قرطبی خطیب شربینی دارنگ نور مفسرین کرام را نقل کئی دوارا اقوال را نقل کئی تفصیلا خزد آغی خلاصہ واما دا غٹولو خلاصہ دادا چه فلا تعزلوهن کی یو توجیه دادا چه دا خطاب ورساو دا امرأی تا دے او ازواج نا مراد چی دے نو ازواج دی پا اعتبار دا ما کانا سرا توجہ پا اعتبار دا ما کانا سرا کم مراد شو مخکنائی خاون وَإِذَا
طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړه زنانو لرا فبلغنا پس ورسېدې هغې تیر که هغې خپل عدت لرا فلا تعزلوهن نو ما منع کوئ تاسو ای وارثانو د ښځې واکدارانو د ښځې د ښځو وارثانو واکدارانو تاسو مه منع کوئ دغه زنانو لرا ان ینکحنا دا چې نکاح وکړي ازواجهن د هغه خپلو مخکنو خاوندانو سره هغه مخکني خاوندان که د هغوی سره الله نکاح کوي بیا د شریعت د اصولو مطابق نو هغوی مه منع کوئ الله اکبر دې ځای باندې اللہ بخاری کی روایت راغلے دے ابو داود کی روایت راغلے دے ترمذی کی مرازی دغا روایت قطیب شربینیم نقل کئیں دغا روایت امام قرطبی راغستے دے دغا روایت زاد المسیر کے علامہ ابن جوزی راغستے دے و تسہیل کے ابن جوزیم راغستے دے دغا روایت حافظ ابن کثیر راغستے دے نو پا مختلف طرق سرا علامہ ابن جریر راغستے دے اغا دا چھ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ یون زنان سرا نکاو کا بیا پس منظر دے تلاڑ ورسے چے ورزے آگے لارا طلاق ورکا عدت چے داغے تیر شو اللہ او بیا د نکاح پیغامات راتلل نو دا آغا پیغام لیگن کو کی او پیغام معقل ابن یسار بیاو لے گا زکا شریعت کے ورسر نکاح کے دیش چکلا پیغام دا معقل ابن یسار دا روایت مانا لگ گڑ وڑ شو توجہ کوا معقل ابن یسار پخپل نکاح کرو خلاصہ دا سر اما لگ ہونتے خطا ہوئے توجہ کوا معقل ابن یسار خپل خور ورکڑی و بل چالا ہے اس پوئے شوئی خپل نکاح ماوی کڑو کنا نا دا خطا شو معقل ابن یسار دا تفصیلی واقعہ ما دا غکی لکلیم دا کتا سوال تا گورا ما بیا دا غی وضاحت کڑا دے اسلام میں عورت کا مقام کی معقل ابن یسار خپل خور بل چالا پا نکاح باندے ورکڑے دا مسلمانانو کیو صحابی لا اغور لطلاق ورکو معقل ابن یسار سر دا خور را غلی دا ناستا دا چکلا بیا اغا پیغامات رازی نو دا غم نکاح کی دو نو اغم پیغام راو لے گا معقل ابن یسار غصہ شو و تے دے ما عزت من کرو او ما دل عزت ور کرو او دز ما خور لطلاق ور کرو او نن چه دے نو بیا پیغامات را لیگی چکلا غدا اظہارو کوئی نی ورکوم ورلا قطعانی نور کوم نو اللہ دا آیاتو نراو لیگا زمامہ خطاب فی الحال زاد المسیر دے دے عبارت دا دے احدو ما روى الحسن ان معقل ابن يسار زوج اخته من رجل من المسلمین معقل ابن یسار خپل خور وعده کړی یو سړي ته د مسلمانانو نه فکانت عنده ما كانت څومره موده چې وا نو دا ورسره وا
فطلقها تطلیقتا یو طلاق ورلورک ثم ترکها ومضت العده بیا دغه شانوا تر دې چې عدت تیر شو وکانت احق بنفسها داغي خپل ځان باندې اختیارو فخطبها مع الخطاب چې څنګه نور پیغامات د نکاح راتلل نو هغه خاون پکې بیا پیغام راولېږو فرضیت ان ترجع الیه د معقل ابن یسار د خور خواهش او رضا داوا چې زدي زوړ خاون ته بیا واپس لاړ شي فخطبها الى معقل نو هغه پیغام راولېږو ولی ته معقل ابن یسار ته رضی الله تعالی عنه فغضب معقل او معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ غصه شو و اکرمتک بها فطلقتها ما خو تعالی را د دې باندې عزت درکړو چې دا خور ما تعالی درکړم تا دې له طلاق ورکو لا والله لا ترجع الیک آخر ما علیک قطعا بداتا تبیا استخذ کی گنا اللہ وقال الحسن فعلم الله عز وجل حاجة الرجل الى امرأته وحاجة المرأة الى بعلها اللہ تا خپتوا چې دا خزا سړی ته محتاج ده د خپل خاوند ته او خاوند دې ته محتاج ده او د یو بل سره مینه شته نو فنزلت هذه الآیت دا آیت مبارکه نازل شو فسمعها معقل ابن یسار یا معقل ابن یسار چې کله دا آیت مبارکه واورید نو اغنا شنا ټکه ویل دی وای سمعا لربی وطاعتا ما دا الله د خپل رب کلام واورید او منمه فدعا زوجها اخپل او خیراو غخت فقال ازوجک زتال رد اخپل خور در کو و اکرمک او تا بیا پدی باندې عزت من کوم زکه چې الله رب العزت وی فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجا دا ټول مفسرین کرام ذکر کړل دي دویم یو پس منظر مفسرین کرام بلوم ذکر کئی چې جابر ابن عبداللہ انصاری داغد ترلوروا داغی خاون د ترلور لرا طلاق ورکو عدت تیر شو بیا اغدا غخته چې دا د زما خزه شي نو په ابا جابرون جابر وی نه بکیږي وی تا زمنګ د ترلور لره طلاق ورک اوس راځي دوباره وای چې زه د وسره بیا نکاح وکړم طلاق رجل وکړ او هغه طرف ته هغه خزه دا غختل چې زه د خپل خاون سره بیا نکاح وکړم رضاوا نو دا آیت مبارکه را لومبنه حدیث پس منظر د سبب نزول چې ما کم ذکر کا هغه صحیح دی بلکې لږ ضعفم دی حافظ ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کی ترجیح ور کړی دا اول لره چې دا اول قول راجع دی بار کې یو توجیدا شوا خطاب ورساو د امرأه ته ده فلا تعذلوهن ما بندوي تاسو اے ورساو د زنانا دې زنانو لرا اين کحنا زواجهن دا چې نکاو کی اغي ازواجهن دا غخلو بی خاوندانو سرا آغا پخوانی مخکنی خاوندان په اعتبار د مکان کبیا دا غی سره نکاح کین او غی سره نکاح کول شي چې کله کیږي دویمه توجیه هغه دادا
چې فلا تعذلوهن دا خطاب چې ده نو دا خطاب خاوندانو ته ده او ازواجهن نه مراد چې ده نو ازواج په اعتبار د ما یکون دي نو فلا تعذلوهن کې هغه ازواج مراد دي چې په اعتبار د ما کانو خطاب هغه ته ده او ازواجهن کې هغه ازواج مراد دي چې په اعتبار د ما یکون دي پښتو کې تعبیر دا مخکنو خاوندانو ته وایي چې ښځې مه بندوئ که آینده د خپلو نورو خاوندانو سره نکاح کول غواړي پوهېږې که نه پوهه څوک پوه شو زما په دې توجیه فلا بس پوهېږې فلا تعذلوهن پس مه بندوئ تاسو اے خاوندانو مه بندوئ تاسو اے خاوندانو دې زنانو لرا ان کهنا د دینا چې نکاح کی ازواجهن د نورو خاوندانو سره د نورو خاوندانو سره چې نکاح کوي دا غینه مه بندوئ بعضی مفسرین کرام دے خبر لرا ترجیح ورکئی چه دا دویم توجیح چه دا خطاب ازواجو تشی دا توجیح اولادا او غردا دا توجیح اولا او غرز کدا وجدادا اذا طلقتم النساء دے کے طلاق ورکتا سخبلو بی بیانو لرا خطاب چاہتا دے خاوندانو تا او آیات مبارکہ کی مخ کی چی دے نو چرتا دوارا سو ذکر نشتا لہذا فلا تعذلوهن کم خطاب ازواجو تا دے او دا توجیح اولادا دا توجیح اولادا دویمہ وجہ دا ترجیح دا ذکر کہیں چھ ما قبل آیت مبارکہ چھ کلا منگو گورو نو آغا دا دے توجیح دا ترجیح سبب گرزی زکالتام خطاب ازواجو ترے اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا نو اذا طلقتم کے خطاب ازواج ہوتا فامسكوهن خطاب ازواج ہوتا او سرحوهن خطاب ازواج ہوتا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا خطاب ازواج ہوتا خطاب ازواج ہوتا لہذا دی آیت مبارکہ کے اذا طلقتم النساء خطاب ازواج ہوتا فلا تعذلوهن کہ خطاب ازواج ہوتا نو لہذا توجیح ثانی اولادا توجیح ثانی اولادا دا وجہ ترجیح ذکر کہیں یو دریم توجیح چه زما ذہن ترازی اقول ان کان صحیحا فمن اللہ و ان کان غیر صحیح فمنی ومن الشیطان اغا دادا چه آیات کریمہ عام شی آیات کریمہ عام شی
سمانا ورثاو ته هم وایي ازواجو ته هم وایي خاندان ته هم وایي نو خاوندانو ته هم وایي چې زنانا د نکاح نه مه بندوئ ټولو ته دې عام شي ځکه زمانه د جاهلیت کې ظلم داو خاوندانو به هم بندولې نو ورثاو خاندان به هم بندولې نو ټولو ته وایي دا زنانه مه بندوئ چې د خپلو خاوندانو سره نکاح وکړي که هغه خاوندان په اعتبار د ما کان وي او که په اعتبار د ما یکون شمول شو لہذا ترجیح ته ضرورت نشته ټولو ته شامل شوا او د آیات هغه پایدام عام شوا او خطاب پکې ټولو ته شو هیڅ چاته د بندولو اجازت نشتا فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف کله چې رضای تاسو یا کله چې رضا وي دی اذا تراضوا بينهم کله چې رضا وي دی په خپل مابین کې موافق د دستور چې غیر رضاوي خزا خاون نو بیا ستاسو د بندولو حق نشتا ذالک یوعظ